یوه لویه فتنه چې ځوانان د دین او د اسلام نه لرې کړي دي هغه د شعر او د ادب او د ناولونو فتنه ده. نن سبا د شعر او ادب حالت دومره بدل شوی چې خلک اشعارو ته رومانس چې یو غربي اصطلاح د رومانس ورته وایي او د هغې له لارې د خپل زړه مرضونه، شهوتونه او خواهشات بیانوي او په ننني عصر کې دا خبره هم عامه شوې او بده نه ګڼل کیږي چې شاعر د ادب ټولې پولې ماتې کړي دي او په شعر کې د خپل شهوت لوږه بیان کوي. ته راشه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت کې نعتونه ولیکه. ته راشه د الله رب العزت په صفت کې حمد ولیکه. قلم دې مات شه، ګوتې دې وچې شه چې په خپلو لیکنو باندې ځوانان فساد ته هڅوي. قلم دې مات شه، ګوتې دې وچې شه چې په خپلو لیکنو باندې خویندې د اسلام مقدس دین نه غافلوي، فساد او شهوتونو ته دعوتوي. الله ته به څه ځواب وایي؟ او ځینې شاعران په دې باندې بیا هم خوشحاله دي چې زما شعر فلانی ډم او فلانی ډمې وویلې. هغو خلکو چې اورېدلي هغو پرې خوند اخیستی خو تباه دي، خو د هغو ټولو ګناه به الله ستا پر غاړه کوي، الله به ستا په غاړه کې اچوي. الله ته به څه ځواب وایي؟ دې پر ځای چې په اسلام کې یو څه ولیکې، د اسلام لپاره خدمت وکړې، د خپلې ځواني ساتنه په دې وکړې چې دین لپاره، اسلام لپاره او مسلمانانو لپاره خدمت وکړې، ته فساد لپاره کار کوې. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، له بله پلوه نن سبا د کیسې او ناول لیکونکو لومړنی هدف دا دی چې په څه ډول د اسلامي شاعرو سپکاوی وشي، ځکه همدا اسلامي شاعر دی چې سړی له فحشا او بد اخلاقي نه منع کوي، خو دا ظالمان اسلامي شاعرو ته په خپلو ناولونو او په خپلو کیسو کې سپکاوی کوي. البته اکثر ټول نه. د نن سبا د کیسو او ناولونو لویه برخه پر دې خبره راڅرخي چې هلک او نجلۍ په څه ډول ځان ته ملګری پیدا کولی شي، په اصطلاح ډمان یا هنرمندان څه ډول خبرې کوي، کوم ډول لباس اغوندي او له څه شي سره مینه لري، او له همدې کیسو او ناولونو له لاسه زموږ ځوان نسل دې ځای ته رارسېدلی. که اسلامي شاعرو ته سپکاوی کیږي نو دوی د هغې پر خلاف د غږ اوچتولو پر ځای وایي چې موږ هم باید د نورو پرمختللو خلکو په څیر آزاد ژوند ولرو او هر څوک باید آزاد ډول خپل نظر څرګند کړي، ځکه دوی د الله د دین نه لرې کړي، دوی د الله رب العزت د کلام نه لرې کړي. دوی څه پوهیږي چې اسلامي شاعر څه دي، اسلامي مقدسات څه دي او دا څومره قدر لري. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې په موږ باندې فضل وکړي. نو قدرمنو اوریدونکو، چې کله مسلمان د الله د دین نه لرې شي، د الله نه لرې شي، نو الله یې په مصیبتونو او په آفتونو کې اخته کوي. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، تاسو راشئ د الله کلام پرانیزئ، تاسو راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام پرانیزئ چې الله او د الله رسول تاسو ته څه پیغام لري. د خپلې ځواني ساتنه د الله رب العزت د کلام په چوکاټ کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو په رڼا کې پاک لمني غوره کوي، له ګناه نه ځان ساتي، د خپلې ځواني ساتنه په اسلام کې کوي، دا نه چې د خپله ځواني په فساد، په منکراتو او په فجایو کې تیره کړي.